هغه دی شکیل خان هم راغی. شکیل خان هغه سره هم لږ خبرې کوو. شکیل خان دا څنګه لګي خیر دی. ما اورګه سره خبرې کوم سره نوید چې چاته هم د واده ویلې پاتې کېږي نه چې دا څه وجه ده؟ بس نوید په خپل هم ښه ځوان دی، هر چا له غم خادی لتلی دی، ښه مینه ناک دی. نو چې هغه چا او ډېرو خلکو ته په مینه ویلي دي، هر چا له چې ورغلی دی نو ښه کلک ست یې ورته کړی دی. نو بس بیا خو پښتانه دي چې دومره په مینه ورته ست وکړي نو بیا هغوی هم ټول دا مناسب ګڼي چې دې واده کې خال والا وجې اټینډنس وکړي، خال والا وجې قرضداري کېږي نو بیا هغه کې پاتې خیر دا ټول ملګري ورسري دي که دا ټول ملګري ورسري دي انشاءالله یوازې به یې نه پرېږدي. ښه پاټی د پاره جي لکه د پي ایس اف چې کوم کردار دی په دې موقع څه وایي؟ بالکل پي ایس اف خو دا پاټی بوزغلی دی او هر وخت کې چې په پاټی کلم ګران وخت راغلی دی، پي ایس اف بالکل غي کې پیش راغلی دی د پاټی د پرمختګ دپاره، د پاټی د ترقۍ دپاره. نو د پي ایس اف د رول نه خو او زمونږ د لیډران په خپل اسفندیار خان پي ایس اف کې پاتې شوي دی، میا صاحب، افرسیاب خټک صاحب، دا ټول چې مخکینی کومو دا هم د پښتون اس اف نوتی دي. نو دا خو لوی لیډران پیدا کوي او د پي ایس اف د رول نه مونږ انکار نشو کولی چې د پارټۍ په پرمختګ کې د دې ډېر اهم رول دی. څه ډېره زیاته مننه جي ورشه جي. ګرانو کتونکو ایمل خان دغه یو خبره پښتون سټوډنټ فیډریشن ته وکړه چې کوم ځای کې خنداني نو ډاډه او دا خبره هم ده چې ویروانه خوله په سوک سمیږي نو هغې سره اوس بس دا جیم هم نه کېږي که نه. دا یو خبره وکړله. نور کالج کې چې کوم دی نو دا حقیقت خبرې چې دغه تمه د ساتل پکار دي چې جنګ جګړې نه کوي، خو چې یو سړی د سره جګړه کوي، انتشار پیدا کوي، د کالج ماحول خرابوي او هر څه هغوی کوي، دا وجه کوم دی بیا به پښتونیسب وکړي نو دغه شان د خلکو له ورکړي جواب